بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 274 دی. الدرس الرابع والسبعون، سلور او یایم درس دی، یعنی 74 نمبر درس شروع شو. په نن درس کې به انشاءالله مونږ صرف د الفاظو معنی وایو. دا داسې الفاظو معنی دي چې دا زموږ په سبق کې استعمالیږي، نو چې اوس نه اول مونږ د الفاظو معنی یادی کو، نو بیا سبق کې به مونږ ته آسانی ویږي. معانی الکلمات د الفاظو معنی، یو طرف ته الفاظ دي، بل طرف ته معنی دي. آمنتو، آمنا یؤمنو، ایمان معنا د ایمان راوړل. نو آمنتو دا د فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده. فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده. آمنتو معنا د ما ایمان راوړو. آمنتو ما ایمان راوړو. آمنتو ما ایمان راوړو. لکه څنګه موږ وایو آمنتو بالله، ما په الله ایمان راوړو. و ملائکته، او داغه په فرشتو می ایمان راوړو. و کتبه، داغه په کتابونو می ایمان راوړو. و رسوله، داغه په رسولانو می ایمان راوړو. آمنتو معنا د ما ایمان راوړو. جلیس چې دی کنه، جلیس دا ملګری ته وای، دوست ته وای. د مجلس د ناستې پاستې کس ته وای، نو دوست هم مجلس ملګری. ٹھیک شو. انفع، انفع معنا دا زیات نفع رسون کې، چې ګوره یو نفع وي، یو انفع وي، یو نافع وي. نافع، نافع معنا دا نفع رسون کې. یو انفع وي معنا دا زیات نفع رسون کې. ګوره نافع معنا دا، نافع معنا دا نفع رسون کې، نفع رسون کې، رسون کې. او انفع چې دی کنه، دا د اسم تفضیل صیغه ده. انفع، انفع معنا دا زیاته نفع رسون کې، زیاته نفع رسون کې. لکه ډیره فائدہ ورکون کې. نافع معنا دا فائدہ ورکون کې، او انفع معنا دا ډیر زیاته فائدہ ورکون کې. ٹھیک شو. العجز، العجز معنا دا کمزوري، لاچاری. عجز کمزوري ته وای، عجز کمزوري ته وای. الدال، الدال معنا دا رهنمای، رهنمایی کون کې، رهنمایی کون کې، لار خودون کې. الدال، الدال معنا دا لار خودون کې. استقم، استقم معنا دا ته په استقامت سره ودرېږه، ته قایم ولاړ اوسه، ته قایم اوسه، ته قایم اوسه، ته مستقل ولاړ اوسه، ته همیشه ولاړ اوسه. نو استقم دا د امر صيغه ده. د دې معنی ته قایم اوسه، ته په دې مضبوط اوسه، په دې مضبوط ولاړ اوسه. استقم، ته په دې مضبوط ولاړ اوسه. اصمت، اصمت دا عموم د امر صيغه ده. د دې معنی ته چپ شه، ته خاموش شه، ته چپ شه یا ته خاموش شه. تجلبو، تجلبو معنا ته راکاږي، تجلبو ته راکاږي. دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صيغه ده. تجلبو معنا ته راکاږي، تجلبو ته راکاږي. او ما قل ودل، ما قل چې کوم مختصر وي، ما قل معنا چې کوم سیز مختصر وي، ودل او مطلب واضح کی، واضح کی، مطلب ښکارا کی. ٹھیک شو. ما قل چې کوم سیز مختصر وي، قل قلیل مختصر ته وي، لږ ته وي. ما قل چې کوم مختصر وي، ودل او مطلبی وي. ٹھیک شو. مطلب واضح کون کې وي، مطلب واضح کی. ما قل چې کوم مختصر وي، ودل، ما قل ودل چې مختصر وي او مطلب واضح کی. ما قل ودل معنا چې مختصر وي او مطلب واضح کی. ٹھیک شو. الاقتصاد معنا اقتصاد میانه روی ته وي، یعنی اعتدال ته وي، چې په درمیاني حالت کې اوسي، نه زیات سختی کې، نه زیات نرمي کې، او اعتدال سره ژوند تیرې، اعتدال سره. نو هغه ته اقتصاد وي، اقتصاد میانه روی. ٹھیک شو. ها. منزلتن مقام ته وي، منزل ته وي. لکه ستا منزل مقصود سره چې زه دوره حدیث ته ورسم، زه مفتی شم، زه لوی محدث شم، زه لوی مفسر شم، نو هغه ته منزل مقصود وای، هغه ته منزلتن وای، منزلتن مقام، مقام. ٹھیک شو. عداوت، عداوت دشمنی ته وای، عداوت دشمنی ته وای، عداوت څه ته وای، دشمنی ته وای. او ضرر، ضرر الک وای د کس نزان ساته، ضرر بدر تر ورسای. ضرر معنی نقصان، نقصان بدر ورسای، ضرر بدر ورسای. الحیاء، حیا شرم ته وای، شرم چې انسان ډیر شرمیږي کنه، نو موږ وای الک د کس کې ډیره حیا ده. ٹھیک شو. نو حیا معنا دا شرم. سکوت، سکوت خاموشی ته وای، سکوت
خاموشی، سکوتن خاموشی، سکوت خاموشی. ینها دا د فعل مضارع اول صیغه ده، هغه منکی. ینها معنا ده هغه منکی. نسیان هېرېدلو ته وایي چې خلکو نه خبرې هېرېږي که نه دې ته نسیان وایي. لکه اوس ما سره قلم دی او ما په دې غوږ کې کېښودو او بیا ورپسې په جبونو کې او یو خوا بل خوا ګرځم او هغه مې په غوږ کې پروت وي، ټیک شوه، نو دې ته نسیان وایي. نسیان معنا هیره، نسیان معنا سره هیره. آفتن، آفت مصیبت ته وایي، آفت مصیبت ته وایي. السر، سر راز ته وایي، راز د راز خبرې ساتلو خبرو ته وایي، ټیک شوه. السر راز. نو امید دی په دې به پوه شوي. عمده صحیح طریقې سره چې موږ یاد کو زموږ په درس کې به دا استعمالیږي، بیا به راته درس آسان وي. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.